بسم الله الرحمن الرحیم. د افیس پکیج وورډ پروګرام شپږمه جلسه تدریس دی. وورډ پروګرام در سره خلاصوو. یو بلانک ډاکومنټ بلانک پیج دلته غواړو موږ ځان ته اختیاروو. بیا موږ په دویم ټاب کې یعنې د انزیټ ټاب کې موږ د انزیټ په ټاب کې کور پیج، بلانک پیج او پیج بریک مو ویل. ټیبل مو هم چنان ویل چې موږ ما درته څو ځلې ویل چې ټیبل ډیر یو اساسي او مهم رول لري په وورډ پروګرام کې. یعنې موږ د ده په واسطه هر هغه شی چې یو چارت، یو ټیبل، یو بورډر په یو ځای کې ترسیمیږي، تاسې اکثرا یعنې تر 80% لوړ په وورډ پروګرام کې کاریږي. د ده په واسطه موږ ویل چې یو دغسې سپک ژر معلومات درکوم چې بیا هم د یاداوري دپاره یو ډیفالټ یا کویک ټیبلونه دي چې موږ د ده په واسطه کولی شو ځان ته یو ټیبل ترسیم کړو. لکه یو د زري ده، د ترک تعلیم ده او د تقسیم اوقات ده چې دا ډېر ساده دي. او نور د ده په واسطه چې ډېر مغلق او پیچیده هم وي، موږ د انزیټ ټیبل په واسطه یې کولی شو چې هغه وجود کړو. هر شی چې مو زړه یې جوړ یې کړو. ډرایو ټیبل ازاده ټیبلونه دي چې موږ پرته له کوم چوکاټو باندې تقریبا خپله کولی شو چې پر هر ځای مو زړه یې موږ هلته لاین ورکړو، هلته یو چوکاټ ورکړو، هلته یو بورډر ورکړو. او کانورټ ټیکسټ ټو ټیبل موږ ته دا قابلیت راکوي چې موږ د دې څخه په داسې کار واخلو چې یو وخت مو یو متن لیکلی لیکن ډېر کارایي نه لري. مخکې هم درته وویل، اوس هم درته وایم کارایي ډېر نه لري. ولې چې موږ اول ټیبل کاږو، بیا ترسیموو، بیا خپل متون پکښې اوزو. اوله چې متن اوزو سوی څو د یو پاراګراف دی یا دوه یا ډېر، بیا د ده په واسطه د دغه کانورټ ټیکسټ ټیبل ګزینه په واسطه موږ کولی شو چې هغه متون په ټیبل کې موږ اوزود کړو. او اکسل سپریډ شیټ په واسطه موږ کولی شو د اکسل پروګرام سره چې هغه هم د افیس د پروګرامو څخه دی. انشاءالله بعد دا درسو څخه موږ هغه وایو، بعد د وورډ پروګرام څخه د هغه په واسطه موږ ریاضیکي سوالونه ډېر مغلق او پیچیده او که ساده یې که اسانه یې موږ فکشنونه، فورمولونه هلته کاروو. او اکسل په واسطه اکسل سره دا وورډ پروګرام په دغه ځای کې کنیکټېږي او موږ د هغه څخه کولی شو چې ریاضیکي سوال هلته کار کړو او دلته یې فقط یو نمایش و، داسې یو ظاهرا شی موږ ته دلته وښیي. کویک ټیبل هم خو ما مخکې درته ویل چې ډېر یو ساده خپله په وورډ پروګرام کې شتون لري. کولی شو چې د انټرنیټ څخه موجود دا واخلو، لیکن د هغه په واسطه که زموږ یو ساده دغه یې موږ د ده څخه کار واخلو دغه ټیبل او السټریشن پارټس یا وارډ موږ ته څه وایي. د ده په واسطه د السټریشن پارټ په واسطه موږ پیکچر، آنلاین پیکچر، شیپ چې شکل ورته وایي، سمارټ آرټ چې ډېر یو چالاکه هنر ته وایي، او چارټ چې یو هغه شیان چې عددي و، خطي لرو، موږ ته دا په یو ګراف باندې ښیي چې د عکس په واسطه دی. هغه ته ګراف وایي، موږ ته د ګراف په شکل دا ښیي. او سکرین شاټ هم د یو ځای څخه عکس نیولو دا چې انشاءالله دا به وایو. پکچر اولینه ګزینه یا اولینه ټکی دی په السټریشنز کې. موږ د پکچر په واسطه کولی شو چې خپل په پروګرام کې د وورډ په پروګرام کې یو شی، یو عکس یا یو شیپ یا یو لوګو اوزود او اضافه کړو. ګورئ ګرانو عزیزانو چې ما دلته د مخکې هم درته ویلې په اول پلا کې چې موږ د اولین جلسه ده او که دومه جلسه د وورډ پروګرام چې افیس پروګرام د مایکروسافټ سافټویر د پروګرام څخه دی. ګرافیکي کارونه چې کیږي هغه چې معمولا عکس جوړیږي، فلم جوړیږي، ویډیو جوړیږي، نمایشات شته، ګرافونه شته یا انیمیشنونه جوړیږي، دا معمولا په اډاب کمپنۍ پورې تړلی دی. هغه د سافټویر د شرکت څخه جلا شرکت دی، یعنې هغه معمولا ګرافیکي کارونه کوي، لکه فوټوشاپ، لکه اډاب ریډر، لکه
انیمیشنز او دغسې نور اوټوکاډ کورل ډرا دا ټول د ګرافیک پورې مربوط دي. نو موږ په افیس پروګرام کې لکه څنګه چې د نوم څخه موږ پوهیږو افیس پروګرام یعنی دفتري پروګرامونه په دفتر کې معمولا سړی عکس نه جوړي هلته خطونه لیکي هستې راخیا بیرته پرېږدي پورته کوي دا ټوله د افیس د پروګرام کارونه دي لیکن بیا هم موږ ته دغه نه قابلیت راکوي لکه څنګه چې موږ اوس غواړو د یو شي په اړه یو لنډ متن یا یو چپټر یا یو خپل یو کامنټ نظریه یو اټیټیوډ یو ځای باندې ولیکو بیرته هغه یو چاته واستو د هغه په اړه د هغه سره یو ګرافیکي عکس هم موږ پرېښوای سو دلته لیکن ډېر یو محدود کار باندې یعنی موږ ډېر محدود دا کار کوای سو چې یو عکس یو ګراف یو لوګو مثلا موږ دلته وایو د افغانستان په اړه موږ یو شی لیکو خو د افغانستان لوګو یا موږ غواړو چې مثلا یو دغه ولیکو اطلاعنامه جوړ کړو د اطلاعنامه پر بغل خو باید د معارف یا د وزارت د معارف باید یو لوګو وي نو د هغه دپاره لوګو یعنی هغه شکل او ډیزاین د هغه دپاره نو یو کوچنی موږ کوای سو چې همزمان لوګو شیپ ګرافیک عکسونه دا په وورډ پروګرام کې هم اوزود او علاوه کړو. نو موږ دلته غواړو چې د مجازي نړۍ په اړه مثلا یو دوه کرښې موږ ولیکو او د هغه دپاره موږ دا عکس دلته ځان ته ټاکلی دی او مجازي یا خیالي نړۍ کومه نړۍ ده دلته موږ یو دغه اضافه کوو موږ دلته یو د ثوانیه فنکشن اضافه کوو مجازي یا خیالي نړۍ کومه نړۍ ده څنګه موږ کولی سو چې د هغه څخه کار او ګټه ترلاسه کړو. موږ د دې په اړه مثلا یو څو کرښې ولیکل او دلته غواړو چې دغه زموږ ګراف یا عکس هم د دې په اړه وي. په واقعیت سره نننۍ ورځ موږ ډېر په دې باندې موږ خپله زموږ ځوانان کوچنیان په دې باندې ډېر مصروفه دي. اوس انټرنیټ داسې یو شی شوی چې حتما ضروري او لازمي په هر کور کې شته یو دوه څه چې درې څلور شته او په میاشت کې که موږ حساب وکړو په میلیوناو په واقعیت سره 5-6 میلیونه موږ نفوس خو حتما د انټرنیټ څخه کار اخلي که د میاشتې 1.5 روپۍ یا 100 روپۍ چې ډېر لږ دی تر 100 روپۍ به ډېر مصرف چې بیا هم 100 روپۍ کار واخلي تقریبا 1 میلیون 2-3 لکه ډالره کېږي. خو موږ باید د اضافه کار د انټرنیټ څخه یو څه لاس وکاږو او خپل په اصلي هدف پسې وګرځو. هغه زموږ اصلي هدف د وطن جوړېدل او د خلکو ته خدمت دی او تر هغه دا چې تر ټولو مهم موږ خپله باید یو ځای ځان ورسوو. نو مجازي یا خیالي نړۍ په اړه مو یو څه لیکل هغه موږ یو عکس ته هم ضرورت و نو عکس ته چې مو ضرورت و عکس مو پکښې اوزود کړئ. اوس موږ هغه وخت چې عکس په وورډ پروګرام کې اوزود کړو موږ ته دلته وایي چې دا یو ټب موږ ته وبخښئ یو ټب موږ ته اضافه کېږي. هغه ټب داسې دی چې
موږ ته بعضې قابلیتونه لري چې موږ د هغه څخه کولی شو چې کار وکړو. لکه ریموو بکګراوند اولینه ګزینه یا اولینه ټکی په فورمات ټاب کې د عکس دی. موږ ته وایي تاسې کولی شئ د دې عکس هغه مناطق یا هغه قسمتونه چې تاسې ته په کار نه دي تاسې یې ډیلیټ کړئ. دغه شرچایي رنګ تقریبا رنګ چې تاسې وینئ دا په دې معنا دی چې د دې په واسطه تاسې کولی شئ دغه مناطق دلته ډیلیټېږي. تاسې ورته وایاست چې موږ غواړو چې دغه یو دقیقه وبخښئ دلته باید زموږ ریموو بکګراوند چې دوه درې ګزینې نور ورسره و چې اوس دلته دا دې راغله. موږ کولی شو د ده په واسطه هغه ځایونه چې مثلا نه غواړو پاک سي د مارک اریاز په واسطه ټو ریموو هغه ځای چې غواړو چې پاک سي د ده په واسطه لکه څنګه چې اوس زه دلته دا کښېکاږم یو دقیقه وبخښئ مارک اریا ټو ریموو یو ساحه باندې زه دلته خط کاږم همدغه د شا کیبورډ یې ورسره ډیلیټ سي پاک سي یوازې د دغه سړي عکس پاتې سي. هغه مو ګورئ ورسره سلیکټ کړئ او ورته وایئ چې دا لاندې هم دغسې دا هم باید ورسره ډیلیټ سي چې دقیق توګه باندې هغه ګورئ موږ دا هم سلیکټوو. او که مو غوښت چې یا یو ځای دی چې موږ نه غواړو هغه ځای پاک سي لکه دغه ال ټکی د کیبورډ دا موږ ورته وایو مارک اریا ټو کیپ هغه دې دی وساتئ دغه دې پاک نه سي ډیلیټ نه سي. موږ دغه کښېکاږو دلته دا کلیک ورکړو ګوره ال دا نه پاکېږي او ورته وایو کیپ چینج دا موږ ته دغه تغیرات چې موږ راوړي دا وساته نور یعنې پاکه ګوره ال سته او نور ټوله له منځه ولاړ. بیرته موږ وایو چې هغه عکس ته زموږ عکس دی انډو یا کنټرول زیډ کښېکاږو او دلته ورته وایو ډسکارډ ټو چینج عکس مو راغلی او بیا پر عکس کلیک کوو فورمات ټیبل اضافه کیږي د ده په واسطه یې رڼا ډیروای سو او لږوای سو. د کورکشن په واسطه مو رڼا د عکس دا ډیر د کالر رنګ یې ور چینجوای سو دغه ساده رنګونه چې دلته دي موږ د دې په واسطه یا سیټ دلته موږ ورته وایو د سیټ ترانسپارنت کالر سیټ ترانسپارنت کالر باندې او پکچر کالر آپشن باندې او مور آپشن باندې موږ کولی شو چې د دې څخه د دې عکس کالر یا وبخښئ دلته ماته زنګ راغلی الارم د ساعت الارم مې پر وخت باندې دغه کړی و نیمه شپه ده زنګ راغلی نو کالر باندې هم موږ تمرکز مې سره خراب شو. موږ د ده په واسطه کولی شو چې د خپله د کالر ور چینج کړو او آرټسټیک افیکټ هم موږ په دې په واسطه کولی شو چې د ده افیکټ واړو یعنې تقریبا فورمټ یې واړو یعنې ظاهرا شی د عکس دا یو څه اړې ګوره خامۍ یو لکه پخواني عکسونه تور سپینې تقریبا یو څه داسې په فوکس کې راوړي مبهمه یې نو د دې په واسطه موږ کولی شو چې دا خپل عکس کې یو څه تغییرات او بدلون راوړو. تاسې ګورئ اول عکس د دې نه ډېر فرق یې کوی تر اوسه پورې. موږ ورته وایو کمپریس پکچر کمپریس د چیز دپاره پکاریږي کمپریس موږ غواړو چې یو عکس واستو په ایمیل کې
د کیفیت ډیر دی. د هغه دپاره یو څه ورته وایي چې دا کمپریس کړه، 10 MB تقریبا 8 MB کې یو څه کوچنی کوي. او چینج پکچر زموږ عکس چینج کړه، یعنی د یو بل عکس سره چینج کړه. موږ یو عکس دلته راوړی، ته ورته وایي چې چینج پکچر، موږ ته وایي ټرای اګین په انټرنیټ دی ورک آفلاین آفلاین. موږ په آفلاین توګه باندې د څه کار اخلو، عکس چینجو. د مثال په توګه د دا عکس د دغه سره موږ دا چینجو. ګوره عکس هلته پروت دی، هېڅ تغیرات رانغلي، بدلون ماسې چینج شو. او دلته موږ ورته وایو رست پکچر، که موږ یو عکس کوچنی کړي یا مو غټ کړي یا مو یو څه تغیرات پکښې راوړي، موږ ورته وایو رست پکچر، بېرته پر هغه اصلي حالت باندې خپله راځي. موږ که د دې رنګ مثلا وغواړو چې واړوو، ګوره زه دلته دا رنګ یې وراړوم، تور سپینوم یې، بیا ورته وایو رست پکچر، دی بېرته پر اصلي او نارمل حالت باندې راځي. دا به پاکو دلته دا رنډ هم خپل یو فورمول دی چې د لی په ووټ کې د ده په واسطه څو تقریبا 15 پاراګرافه موږ حوضو ته وایو. دلته زموږ عکس دی او زموږ فونټ، زموږ متن، موږ د ده په واسطه کولی شو د عکس دلته خپل عکس ته یو ډیزاین ورکړو. هر ډیزاین چې ستاسې د خوښې ډیزاین وي، تاسې کولی شئ هغه ډیزاین باندې وټاکئ او خپل یو عکس دلته ترسیم کړئ. او پکچر بورډر د دغه عکس شاوخوا په څه ډیزاین باندې، موږ وایو په زرغون رنګ باندې افیکټ یم ګلو، یعنی نمایشات ولري، لکه څنګه چې مو هلته اپلا په متن کې وویل ګلو شاوخوا یې رڼا ولري. بیولی یعنی د 3D روټیشن په حالتو باندې ګوره داسې د دې ستاسې د هر یوه څه چې مو زړه وي، دا بل شی نه لري، خپل چې کار واخلئ شټ ډاون سوری ولري، پریسټ ګلو او سافټ ایج. ګورئ ډېر په یو نارمل دغه باندې تاسې خپل عکس ته یو څه بدلون راوستلی شئ. پکچر لایاوټ موږ ته وایي چې په یو چارټ کې په سمارټ آرټ کې برابروئ د عکس. سمارټ آرټ موږ د خیره سره په NZ کې دلته وایو. نو بعد د دې خیره یعنی شیپ وایو او بعد شیپ موږ سمارټ آرټ وایو. نو په هغه اساس باندې سمارټ آرټ اوس دلته نه وایو. پکچر لایاوټ پوزیشن، د دې عکس پوزیشن چیرې ګوره، موږ هغه درسونه چې ډېر ساده دي، زه همیشه ځینې تیز تېرېږم، او هغه چې یو څه اساسي دي د هغه په اړه موږ خبرې کوو. پوزیشن په واسطه موږ کولی شو خپل د عکس هر موقعیت چې موږ ته زموږ د زړه خوښي هلته هغه موقعیت او پوزیشن ورکړو. رپ ټکسټ، رپ ټکسټ څه شی دی؟ رپ ټکسټ په واسطه موږ کولی شو د خپل د عکس پر شاوخوا، یعنی د عکس موقعیت وښیو، بیا خپل د متن موقعیت هم د دننه پکښې وښیو. سکیور یا انلاین ویت ټکسټ ټایپ یا تھرو، دا ټوله په واسطه ټاپ اند بټون، بیهایند ټکسټ، ان فرنٹ آف ټکسټ یا ایډیټ رپ پوینټس، دا په واسطه موږ ټوله کولی شو چې د خپل د عکس موقعیت لوکیشن د متن پر اساس باندې، هلته یوازې پوزیشن دی، دلته د متن پر اساس باندې موږ وټاکو. مثلا غواړو چې متن یې یوازې مخ لوړ کښته یي، ګوره دلته ټاپ اند بټون راغلی، تھرو شاوخوا یې ټایپ، یوازې موږ خپل متن راوړو، او دلته وایو سکویر ان د لاین ویت ټکسټ پر یو بغل باندې، یا موږ ورته وایو بیهایند ټکسټ، لکه رپ ټکسټ چې د خیره سره واټر مارک چې موږ د خیره انشاءالله بیا وایو واټر مارک چې دی. ګوره اوس دا زموږ عکس د ټکسټو شاته دی. اوس دلته موږ هر شی کولی شو چې ټایپ کړو، هېڅ مشکل نشته، او زموږ عکس چې دی هغه شاته موقعیت لري.
او د ایډیټ په واسطه موږ کولی شو د دې 4 ځلې یا 6 ځلې هر هغه ځای چې د خپل دغه ولري چې دغه په واسطه دا ځلې موږ ډېر کړو، یعنې متن موږ د څه ډېر کړو، خپل عکس په عکس کې بدلون نه راځي. ولې چې دا ما درته ویل ګرافیکي پروګرامونه نه دي، دا افیس پروګرامونه دي. برینګ فورورډ نه وایو، سینډ هر دواړه دا که دوه عکس یې موږ ته وایي چې عکس کم عکس پر دا بل باندې د مخې هغه د مخې که دا بل باندې سینډ بیکورډ یا برینګ فورورډ دا موږ ته وایي. سلیکشن پین که موږ څه عکسونه ولرو چې د خیره دا هم په شیپ کې وایو، موږ دلته په شیپ کې دا هم وایو. نو اوس دا درې سره موږ لته وایو پوزیشن را پر دواړه لته وایو، دا ملته په شیپ کې وایو. او خپل د عکس کرپې دا کرپ په معنی کټول او موږ ته وایي چې د عکس کرپې پر کوم اساس باندې تر کوم اندازې پورې کرپې موږ ته وایي چې تر دغه ځای پورې موږ غواړو چې زموږ عکس نور عکس ته موږ ته دا شاوخوا چې تور دی دا ته موږ ته کرپ که یا له منځه یوسه. که مو لاسي دا کار کوئ یعنې خپل په د ماوس په واسطه هم داسې کولی شئ چې یو ساحه وټاکئ بعد هغه، او که مو غوښتئ چې د هایو د ویټ په واسطه هم تاسې کولی شئ دا کښته او پورته کړئ او عکس هر ځای چې مو خوښ پر هغه ځای ورته وایاست چې کرپ. بیا عکس مو د هغه ځای څخه ګوره پر هغه افیکټ باندې مخکې تر مخه عکس ډېر غټ و، اوس ډېر کوچنی شو، یوازې هغه د لاس د پی او د ایم ځای راغلی. د پکچر ګزینه چې و دا مو ټوله وویل، یو فورمټ ټاب اضافه کېږي هغه په اړه موږ وایو. آنلاین پکچر د آنلاین پکچر په واسطه موږ کولی شو که انټرنیټ سره موږ کنیکټ یو موږ کولی شو چې د آنلاین پکچر په واسطه موږ دلته یو پکچر چې زموږ د خوښې پکچر هغه اضافه کړو. او شیپ د شکل په معنا دی، موږ هر شکل چې دلته زموږ په کار دی موږ ورته دلته ترسیم وایو، لکه څنګه چې دلته موږ یو شیپ لرو بعد هغه ورته وایو چې زموږ په شیپ باندې یو ټکسټ دی موږ ورته وایو ښوونیز مرکز، یعنی اوس موږ دلته ورته ولیکئ چې ښوونیز مرکز موږ ده پر دغه طرف باندې دی، پر دغه خوا باندې دی. اوس موږ د ده په واسطه ښوونیز مرکز موږ دلته ولیکئ چې دا وکتور دې خواته دی او موږ د دې څخه د دې په واسطه یو کارایي لري چې موږ پوه شولو. شیپ خپله دغه دی، موږ د شیپ په واسطه کولی شو هر هغه شکل چې زموږ په کار دی دلې ورته خپل په ورډ پروګرام کې اوزود کړو. نیو ډراونګ کن موږ هم د ده په واسطه کولی شو دلته یو شی ترسیمه کړو، لیکن کارایي په دې دی چې اصل باید هغه شیپونه چې هلته دي د هغه څخه موږ کار واخلو. داسې شیپ نشته چې موږ دلته خپل په واسطه ما درته مخکې وویل ګراف بیخي په افیس پروګرام کې چندان کارایي نه لري، ګرافیک هېڅ کارایي نه لري مګر دا چې تاسې په فوټوشاپ کې یو شی جوړ کړئ بعد هغه راسي ورو ورو په ورډ پروګرام کې هغه کار کوي. او د شیپ په څانګه کې مو دا ټوله وویل او پر شیپ که موږ کلیک وکړو بیا هم موږ ته دلته یو ټاب د فورمټ ټاب نوم اضافه کېږي چې هغه دلته خپله شیپونه دي، ایډیټینګ دی او ټکسټ دی چې موږ لکه څنګه د مخه ټکسټ مو پر ولیکئ دغه د ښوونیز مرکز دلته بیا هم شته. د ده په واسطه موږ کولی شو ټکسټ د شیپ خپل د شیپ رنګ واړوو، هر رنګ چې زموږ زړه یې موږ کولی شو هغه واړوو. شیپ فیل بیا هم رنګ دی، موږ هغه رنګ چې زموږ زړه یې موږ ورته وایو ګورئ دلته تاسې وینئ چې رنګ ورسره اوزتېږي. شیپ آوټلاین د شیپ شاوخوا ویټ موږ ورته وایو چې څونه بر ولري یعنې پنډوالی ویټ یې
او د هغه رنګ په کوم رنګ باندې موږ ورته وایو چې سور رنګ چې ښه دقیقه معلوم سي یا یو داسې رنګ ته وایو چې زرغون رنګ ورکوو چې دقیق معلوم سي. تاسې وګورئ شاوخوا د دې دا زرغون رنګ دی. او شیپ افیکټ هغه شیان دي چې د مخه مې درته وویل ګلو تاسې ټول هر دانه چې باندې کلیک وکړئ ریفلیکشن انعکاس د دې ده شډو سوری یا سایه پریسټ د وتلی حالت باندې تاسې درشي ګورئ تاسې مثلا داسې شیپونه په دې کې کاروئ چې د علامت د دغه دپاره دی. او خپله د ټکسټ څخه دا ډیزاینونه دي چې تاسې د دې ډیزاینونو څخه په شیپ کې په د ټکسټ په څانګه کې کار اخیستاسي او د خپله د ټکسټ رنګ وای څه رنګ بهرنی رنګ وتلی هغه څنګه او زموږ د متن ریفلیکشن انعکاس چې دننه کار شوی هغه وای څه رنګ تاسې ګورئ زه به دا سور کړم چې ښه دقیق معلوم شي. ټکسټ ډایرکشن مو ویلی دا مو دوم ځل دی په هوم کې مو وویل په انزیټ کې او الاین ټکسټ مو وویل چې پر کوم بغل باندې زموږ دا متن کښته پورته کریټ لینک یو لینک ولري موږ وایو چې دغه زموږ متن د یو شي سره لینک ولري ارتباط چې د خیر سره په انزیټ هایپر لینک کې موږ دا وایو. دا د کمپیوټر خصلت دی د ټولو علوم دا چې یو شی څو ځلې تکراریږي. کریټ لینک موږ راته وایو پوزیشن مو وویل رپ مو وویل او بهاین موږ ګوره تقریبا دلته دوه شیپه لرو موږ دلته دوه شیپه لرو یو شیپ مو ستا مثلا دا زموږ یو شیپ دی موږ دلته یو شیپ غوښتي چې ولیکو موږ ته وایي چې دا شیپ ته رابل شیپ ته مخه یې که یا اوس ګورئ دا شیپ در هغه د مخه سو دغه ته برینګ فورورډ وایي او هغه چې موږ ورته بیرته غواړو چې هغه د دې تر مخه یې موږ ورته وایو سینډ فورورډ مثلا دغه شیپ چې دی موږ ورته وایو دا دې تر هغه شاته هغه دې پر مخې څو شیپه سره مثلا سلیکشن پین چې دی موږ څو شیپه لرو غواړو چې موږ همزمان خپل متن هم ولیکو دا شیپه هم الته غواړو چې موقت توګه باندې شیپ پنهان کو هایډ کو دلته وایي چې د پر سترګه باندې کلیک کوو موږ هغه ورکېږي پر دا بل باندې هم همچنان موږ خپل کار کوو ټوله کار مو چې خلاصو بیا ورته وایي چې بیرته دا زما شیپ یو دانه چې ما غوښتی هغه دې دلته ماته شو سي یعنې نمایشي شو آل اند هایډ آل بل شی نه لري موږ ته وایي دغه زموږ شیپ دی او اول دی نه پر دې باندې مو کلیک کړئ behind forward backward the bring او send the move selection pin move align زموږ دغه شیپ ډیر بې نظمه دی دلته په مابینځ کې دی موږ غواړو دغه الاین کور سره د چیش سره د متن سره د لیفت د چپې د خوا څخه برابرې د الاین سنټر سره که د رایټ د خوا او ګروپ که موږ څو شیپه دلته ولرو بل شیپ مو دلته دی موږ د ګروپ په واسطه کوای شو دا یو دانه انتخاب کو کنټرول سویچ د کیبورډ دا چې سی ټي آر ال پر لیکلی دی هغه دلته بیا هغه نیسو بیا پر دې باندې کښېکاږو او پر دې باندې کښېکاږو درې شیپه یې هر څو چې بعد هغه ورته وایي چې ګروپ یې کړه معمولا دا ګروپ ډېر ښه ګزینه ده چې پکارېږي په ځینې ځایو کې موږ وایو چې دا ګروپ اوس دا ګروپ سو دا ټوله یوه دانه شیپ سو یعنې جلا جلا توګه باندې نه ځي او روټیټ هم خو پوهېږئ چې د چرخش حالت باندې دی چې 90 درجې باندې ورټیکالي هارزنټالي پر کمالاتو باندې او د دې ویټ هم پورته کول او کښته کول د سایز دی منظور ویټ او هایټ دی تاسې ګورئ دلته خپله متوجه کېږي چې دا پورته او کښته والی ده بل شی نه لري دا د شیپ کارایو چې په انزیټ کې دی شیپ معمولا شیپس اشکال دي چې خپله تاسې کوای شئ د دې څه کار واخلئ د زړه دی د
سټیکر عکسونه دي دلته تاسې کولی شئ چې هر یو شی چې مو زړی د هغه په واسطه تاسې خپل لوګو او نښه چې ده د هغه څخه کار واخلئ. او سکرین شاټ، سکرین شاټ موږ کولی شو د سکرین شاټ په واسطه خپل د صفحې څخه یعنې د ورډ د پروګرام څخه یا د خپل د صفحې د ډیسکټاپ د صفحې څخه سکرین شاټ واخلو. سکرین شاټ سکرین کلیپ موږ ورته وایو. موږ دغه ساحه باندې د دغه ساحې څخه عکس اخلو. د افغانستان بیرغ چې زما پر کوټ باندې و هغه داسې دلته راغلی. یعنې د سکرین شاټ په واسطه موږ کولی شو چې یو عکس خپل په ورډ پروګرام کې اضافه کړو، بل هیڅ کارایي نه لري، یوازې سکرین شاټ دغه کار. او چارټ ټو سمارټ آرټ انشاءالله په بله جلسې کې کنې زما نظر دا و چې ما سمارټ آرټ هم درته ویلی وای او چارټ مې یوازې درته بیا خلاص تشریح کړی وای. سمارټ آرټ او چارټ به انشاءالله په بله جلسې کې وایو. د نن دپاره همدومره بس.